بعض خلک راهي دلته نو مونږ ته وایي چې د ماشومې باندې چې غیبانه دي ورته غیبانه دي او نو تا څنګه ولیدل ته څنګه پوه شوې جنات جدا سي دي غایبانه اوس شي نشته اصل دارا بعضې بیماری دي دا مونږ ښه شاګردانو ته چې لږ دې مصیبت نه خلک خبرې د هرې زنانه جسم کې جسد کې رحم وي بچه دانی ورته وي اوس اکثر و بیشتر ماشومانو کې هم دا بیماری دي یعنی د مینسز راتلو نه مخکې هم دا بیماری راځي او چې کله زنانه بالغه شي نو کورونو کې څوک ښځې نشته دی بوډایګان نشته یا نه دین نه څوک خبر شته پکار دی چې په دې پوهېږي چې کله زنانه بلوغ ته ورسي نو د دې مینسز شروع کېږي کم نه کم یو لحظه او زیات نه زیات 15 شپږ ورځې دا حالات چې شروع شي نو پکار دی چې په دې کې زنانه استنجا نه کوي یخ څیزونه نه خوري تراو څیزونه هم نه خوري دې سره اکثر و بیشتر جوړ شي لیکوریا او هسټیریا دا به بیماری جوړ شي نو بیا زنانه صحیح پای باندې به د جټکې بیماری ولګي ناڅاپه پرېوځي شاته خولې کږېږي لاس او خپې کاږي شي مری پړسېږي په طب کې ته باو ګوله وایي باد ګوله مخې دا مری پړسېږي دا بیماری ده کم ډاکټران چې هغه د مزغو علاج کوي نو هغوی وله شاټونه ورکول شروع کړي حالی یې هغې سره تعلق نشته څوک یې پیرانو پسې ګرځوي نو هغوی خو یو 2 نمبر خلک دي ټول الا ماشاءالله دا بیماری دي دا پخوا بالغانو ته کې دي اوس وړو ته هم کېږي زما تجربه کې واته کیسه راغلي داسې دي چې بلکل ماشومه یې پسې پوهېږي هم نه د دې وجه دا فرامي چرګان خوړل دي بنیادي وجه ماشومانو کې دغه ده تراو سیزونه خوړل دي مینسز دوران کې پرهیز نه کول دي دا بنیادي سیزونه دي د دې لپاره ښه ساینټیفک علاج خاتوني دی دا یو دوايي ده 110 روپۍ باندې کېږي په کم کور کې زنانه نو پکار دی چې پای کور کې 15 شپږ بوتلې پرتې ده بیا پیران ته بوتلو ضرورت نه پیښېږي وختي کېدل کله کله به جټه ښځې انګریزي به شروع کړي په دې خلک دوکه شي چې انګریزي وي خو پیریان دي حکیم محمد سعید دهلوي رحمت الله تعالی علیه لیکلي دي چې دا بیماری زنانو ته هم کېږي او دا اوس نارینهو ته هم کېږي او د هغې یو علامت دغه دی چې هغه جو به شروع کړي چې به در چېرته ویلې نه دا پیریان نه دي دا بیماری دي او د دې علاج دا هم نه چې ظالمان له بوځي ناوله دې ځایونو کې پنسلې ورکړي زور نه پرې زموږ دې کلي کې یو هغه مړ دی اوس علیه ما یستحقه چې د کوم څیز مستحق دی به تو سره کار وکړي اب زنانه کمیس وباسه د ګلاب پلواړی به ورته ونیو هغې کې نري نري ویښ دغه ازغي پای باندې به یې واله تر دې چې وینې به یې کړه دا پیریان وباسي دا خلک داسې عجیب و غریب خلک دی انسانیت نشته پکې د دې علاج پکار دی دا خاتوني دی د علاج دی دا بنیادي دوايي ده ډېر د کار څیز دی یوناني دوايي ده که سړی پوه شي کله په یو انسان باندې چې دا بیمار نه دی بلکې څه آثار دي پې نه ته غیبانه مه وایه جنات ورته ووایه او جناتو علاج چې دی سورة الصافات ویل دي سورة جن ویل نه دي نه مزمل او مدثر دي دې کې شومتیا مه کوئ خلقو ته ښه ده هغې بیمار ته سورة الصافات ووایه عبدالعزیز ابن باز رحمه الله کتاب دی حکم السحر والکهانت هغه وګورئ ځان له وړه رساله ده زیات نه زیات 6 صفحې وي حکم السحر والکهانت په کې دا علاجونه ټول ښودلي دي بل جا بسې مه دی سورة الصافات چې کوم دی سورة یاسین پسې کوم صورت دی داسې مریض ته بار بار ویل پکاري هغه ته چې ورته غیبانه وی ورته انشاءالله ختم شي اجازه ورله پکاري نو اجازت دی
زما طرف نه ټول ته اجازه ده، او په دې شرط چې پیسې به نه اخلې، پیسې او په دې نه ګټي څوک چې پیسې ګټي هغه ته اجازت نشته.